السلام علیکم. زما نوم اسد دی. زما د ماشومه د بلډ کینسر مریضه ده. زه ډېر سخت پریشان یم. فاینانشلي ډېر سخت حالات خراب دي. د ماشوم باندې ډېر زیات ډاکټرانو خرچه کېږي. زه په خپله ګورنمنټ سروینټ یم او زه د دې د اخراجات نشم برداشت کولی. زه تاسو ته درخواست کوم چې څوک زما د اواز اوري، زما د ماشومې سره هیلپ وکړي، ما سره هیلپ وکړي. الله مو خوشحاله آباد لري. السلام علیکم ټولو وروڼو ته د محسن نجیب طرف نه سلام دی. امید کوم تاسو به ښه وئ. خدای نه دعا کوم څو مو مرګلي دي خدای په خپل زمان کې لرم. عزتمن وروڼو تاسو ته پاتې چې زه راغلی یم د نوي مرګلي اخی بیسین سره والد صاحب وفات شو. خدای د هغه رحم وکړي. نه پرون شپه د یوې معصومې بچې د ویډیو په تاسو موبایل سکرین باندې کسوي. د ویډیو مو ته موصول شوی دی. وروڼو خدای شاهد واحد ګڼم په دې ټایم چې دغې معصومې بچې چې کله شپې مو دغې مثال د ویډیو ولیدله که نه، نو ما ته ټوله شپه خوب نه دی راغلی. ویلې چې د درد د تکلیف او د کینسر بیمارۍ چې کوم تکلیفات دي هغه په مو خپلو سترګو لیدلي دي. نو تاسو په ویډیو کې اورېدلي وي چې اپلوډ یې وویله چې زه یو مطلب ګورنمنټ سروینټ یم، نو ما نه د کینسر بیمارۍ د علاج امپاسبل دی، زه یې نشم کوی. نو باقي وروڼو دا داسې ظالمه بیماري دی. حال خو رب ته سوال وکړو چې ربه چې چایا مثال داسې د کینسر بیمارۍ کې داسې ښایسته ښایسته بچي ګرفتار شوي، خدای ته د محمد وال محمد قسم دی کوم د هغوی بچیو ته غیبي طرفه ته شفای کامله عطا کړي. نو وروڼو د غریب ورور سره تاسې ښه روغتون وکړئ، هیلپ وکړئ. ډېره ښایسته بچی دی، ډېره ښکلې لورې دی. خدای د دې ته زندګي ورکړي، خدای د دې ته د بچی درد، د بچی تکلیف او د بچی غم ورته ما کړي. وروڼو همیشه دپاره چې زه تاسو ته بار بار د ویډیو کې ذکر کوم چې د کاظمي چیریټي فاونډیشن تاسو سپورټ کوئ، کاظمي چیریټي فاونډیشن سره تاسو هیلپ کوئ. هغه وجه صرف او صرف دا یې وروڼو چې داسې ښایسته ښایسته بچی ویډیوز ته کله موږ ته راشي که نه، نو خدای شاهد واحد دی چې موږ په خپل مثال جذباتو د بیا قبول نشو کوی. نو تاسې په خپله کسې د ښایسته بچی کومه ډول حالاتو کې دی، کومه ډول حالاتو کې د پلار ته ښکلي ښکلي غږونه کوي، بابا بابا. خدای د دې سوره همیشه دپاره د پلار سار باندې قایمه دایمه لره. وروڼو بیا زه درته ویډیو اخري کې ګزارش کوم چې پلیز دغه غریب پلار سره دغې معصومې بچی زندګۍ بچولو کې تاسې موږ څخه بھرپور مدد وکړئ، هیلپ وکړئ. زما که موږ بر وخت علاج وکړو چې خدای د دې ته نوې زندګي ورکړي. او زه ویډیو اخري کې خپلو ټولو عزتمنو قدرمنو وروڼو ته دا میسج ورکوم چې وروڼو بالکل تاسې چې کوم اکثر وروڼه موږ ته یایي که نه چې دا شوکت خان هم ته واستوو یا مختلفو نورو سمتالونو نه یایي، کراچیو نه یایي، چوکلاور نه یایي. وروڼو تاسې مشورې بالکل موږ زړه څخه قدر کوو. خو دا داسې کسان دي که نه وروڼو چې هغوی سره د مثال د کرایې واس نه وي، چې یو انسان کرایه نشي لنډوی، نو یو انسان چې مثال هغه ځای که تاګ تاګ نشي کوی، نو خامخا چې کله یو لاهور ته اوسو یا کراچۍ ته اوسو هغه ځای کې چې دا یوې ورځې ټریټمنټ نه دی، هفتې ټریټمنټ نه دی، میاشتې میاشتې به هلته بیا تېروي. نو بیا هغه ځای کې میاشتو میاشتو خرچه چوک وکړي وروڼو. نو پلیز تاسې څو راحت تاسې نه واسه کېږي موږ د کاظمي چیریټي فاونډیشن سپورټ کوئ، موږ سره هیلپ کوئ، بر وخت مدد کوئ. زما که داسې ښایسته ښایسته بچی او زندګۍ مو بچوو. رب ته به سوال وکړو چې ربه څوری مو ملګري دي چې هغه کاظمي چیریټي فاونډیشن د ټایم بائی ټایم سپورټ کوي. خدای هغوی داسې بیمارۍ او رنځوریو نه محفوظ وساتي. خدای ته مو سره مددګار شي، ته د مو مدد وکړي. ډېره مننه وروڼو، خوشحاله آباد اوسئ. ټوله مو په رب ذوالجلال رحیم کریم خدای سپارلي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.